بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو السلام علیکم. دا وخت تاسو کتلی شئ چې زما په لاس کې د بجلی دغه بیل دی. په دې بیل باندې بالکل حکومت پاکستان تاسو ته سبسډي درکوي، خو د دې سبسډي دپاره ضروري ده چې تاسو خپل شناختي کارت نمبر او موبایل فون نمبر چې کوم دی دا رجسټر کړئ. ډېرو ملګرو تپوسونه وکړه، څه خلکو ته موږ دغه شانتي د هغې په موبایل باندې چل هم وښودو، خو نن څه ملګرو ریکویسټ وکړو چې یاره تاسو په دې باندې ویډیو وکړئ چې څه ملګري یا څه خلک د دې نه خبر نه نو د هغې دا سبسډي اسیزي نو چې دې ته دغه چل وښودلی شي چې په دې باندې به تاسو څنګه دغه خپل نمبر چې کوم دی د شناختي کارډ ورسره د موبایل نمبر دا به تاسو څنګه رجسټر کوئ. نو دغه ټوله طریقه تاسو ته په دې ویډیو کې ښایو. راځئ زموږ د موبایل سکرین طرف ته چې تاسو ته دغه طریقه وښیو. یو څو سټیپه دي ډېر آسان او دغه کول غواړي. راځئ زموږ موبایل ته. قدرمندو کتونکو، حکومت پاکستان د 200 نه کم یونټ خرڅولو والا صارفینو ته د بجلی سبسډي اعلان کړی دی او دغه سبسډي دپاره په ستاسو د بجلی په بیل باندې دا کیو آر کوډ موجود دی. دغه کیو آر کوډ چې کوم دی دا سکین کول غواړي او دا به تاسو په خپل موبایل باندې سکین کوئ. ستاسو په موبایل کې دلته په دې سیټینګ کې چې کوم کیو آر کوډ سکینر دی په دې باندې تاسو سکین کولی شئ، یا تاسو ډایرک پلی سټور ته تلی شئ او د پلی سټور نه چې کوم دی تاسو دغه کیو آر کوډ سکینر چې دی نو دا ډاونلوډ کړئ او چې کله دا ډاونلوډ کړئ نو خپل بیل به راوالئ او په دې باندې 2 کیو آر کوډ دي. یو لاندې کوم چې د پیسو په خوا کې لیکلی شوی دی دغه کیو آر کوډ چې کوم دی دا صرف د پیسو د پیمنټ کولو دپاره دی. د دې نه علاوه کوم چې بره په دې بر ځګي کې چې دا کوم کیو آر کوډ دی دې ته به تاسو د خپل موبایل سکینر ونیسئ او چې کله دا تاسو سکین کوي نو تاسو ته به یو لینک مخې ته راشي. دا مخامخ لینک تاسو وینئ، په دې لینک باندې به کلیک کوئ نو تاسو به د ګوګل نه تاسو ته دغه د وابډا چې کوم دغه دی ویب سایټ دی دا به کولاو شي. چې کله دا کولاو شي نو په دې کې به تاسو مخامخ وګورئ که ستاسو د مخکې نه شناختي کارډ نمبر ورسره موبایل فون نمبر دا رجسټر وي او په دې ځای کې وي نو بیا ټیک د تاسو به په او ټي پي سینډ او ټي پي باندې کلیک کوئ نو ستاسو موبایل نمبر چې کوم په دې دغه کې دی په دې ډیټا کې نو دغه موبایل ته به کوډ راشي او هغه کوډ به تاسو د موبایل د میسج نه کاپي کوئ او دلته به یې د پیسټ کوئ. چې کله دلته دا تاسو پیسټ کوئ نو بیا به سبمیټ په دې پسې ووهئ او چې کله سبمیټ بټن ووهئ نو ستاسو نمبر چې کوم دی نو دا به رجسټر شي او چې کله رجسټر شي نو تاسو ته به ویریفایډ ستاسو په موبایل باندې راشي. جی قدرمنو کتونکو، تاسو وکتل چې دغه 2-3 سټیپ او دغه چې تاسو په کامیابۍ سره مکمل کړئ او تاسو ته